خلکو دی له ووټ نه دی ورکړی که دا مسله دې وچېړله او دې مسله کې دې ګوتې ووهلې دا ټول پاکستان دا ټول عاشقان او غلامان رسول دا به په سړکونو درته ودرېږي او ستا به پاکستان کې بیا د قبر ځای نه وي. چې زما د رسول د جامع غني دا لاس باندې واپس علماء ګټل هغه مهنت کړل بار بم کو دن بم کو. سعودي عرب مکه مکرمه کې یو لوی عالم دی مکی صاحب ورته وی محمد مکی دامت برکاتهم. د چې کله لاړ شم هغه سره زما ملاقات کېږي د علماء ډیر زیات احترام ډیر قدر پاکستانی انډین علماء اکثر دغه مهرباني او درس کوي د احادیثو په مکه مکرمه کې او تاسو ته پته ده که څوک حاجیان یا عمرې له تللی نو اردو کې دغه بیان او دغه یو لوی حلقه ده درس هم کوي باقاعده درس په حرم مکی کې درس کوي د حدیثو او هغې سره سره عوامو تم هغه په اردو کې بیان کوي او بیان ډېر مقبول دی ډېر خلک ورته کښېني. او د مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه شیخ الحدیث چې کوم نن سبا نوې شرحه چاپ شوې د الکنز المتواری د هغې محمد مکی دامت برکاتهم د هغې صحرام د هغه په سر ده عبدالحفیظ مکی رحمت الله علیه او دوی ډېر لوی محنت په هغې کې کړی دی او د مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه ته تقاریر یو لوی مجموعه امت ته پیش کړې ده. زما وروڼو هغې فرمایل زه حکایت کوم د هغه نه هغې فرمایل چې مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه به کله سعودي ته راغی زما مین بابا ما سره به ناستو وی یو ځل د حجر اسود او د رکن یماني په منځ کې زه مفتی صاحب ناستو وی مفتی صاحب ما ته وایي چې مکی صاحب الله ته مې ډېر جړل یو وخت کې چې د اسمبلی ممبر شوم د شپې به پاڅېدم ما به الله ته جړل ما به وی خدای په کومه ګناه دې نیولې الله څه جرم مې کړی دی. حضرت مفتی محمود وایي الله څه جرم مې کړی دی د حدیثو درس مې کو ترمذي مې خولا مې پرېښود اسمبلی ته راغلم او په ملتان کې د یو لوی جامع خیر المدارس مفتی مې پرېښوده فتوی مې ورکولی مې پرېښوده او اسمبلی ته راغلم دا څه جرم باندې الله تعالی نیولې ولې اسمبلی کې ټولې بربنډې ښځې اسمبلی ته چې کومې ښځې راځي هغه بناو سنګار سره راځي چې انسان کتې ورته نه شي په داسې انداز او لباس کې اسمبلی ته دا جنکۍ را رواني د پارلیمنټ او د اسمبلی ممبرانې ګنې ته به وایي چې ته ډرامې یا د فلم شو له روانې دي په ځان نخرې کوي اول بیوټي پارلر ته ځي بیوټي پارلر نه پس اسمبلی ته راځي. حیران وم چې خدای سترګې دې په دغه ښځو باندې لګي نظر دې په دغه ښځو لګي. مفتی محمود په کوم جرم کې خدای نیولې حدیث و درس پاتې شو فتوی پاتې شوې طالبانو منځ پاتې شو د علماو منځ پاتې شو او دې اسمبلی دې ګن ته رالې الله ته به بې جړل دا څه وشو. دا خو داسې دی چې پټکي باندې خلک شرمېږي دا خو داسې دی چې پټکو والا ته دا جنکۍ ګوري یو بل ته اشارې کوي اوږدو جامو والا ته دا جنکۍ ګوري یو بل ته اشارې کوي او چې موږ پاسو تقریر ته او موږ د تقریر نه مخکې مسنونه خطبه وایو وی مولانا صاحب دا خو د جمعې مونځ نه دی د جمعې خطبه خو نه چې دلته خطبې راته شروع کړئ زمونږ په مخ کې په مولیانو په علماو اعتراضونه کېږي. مفتی صاحب وایي الله ته مې جړل پروردګاره په کوم جرم دې نیولې پروردګاره په کومه ګناه دې نیولې چې د طالبانو د حدیثو باغچې نه دې اوچت کړم دې اسمبلی ته دې راوستم
د لوی مدرسې نه دې روچت کم او دې ګن کې دې کېنولم مکی صاحب مفتی صاحب وی چې ما به جړل الله ته وشوه دا چې د ختم نبوت مسله جوړه شوه د ختم نبوت مسله کې الله پاک په ما دا احسان وکړ چې په اسمبلی او پارلیمنت کې نمائندګي ما ته میلاو شوه خبرې غور سره وړې د معلوم نمائندګي ما ته میلاو شوه او څومره چې علماو تحریک شروع کړی اندرون او بار هغې وی چې په اسمبلی کې د ختم نبوت نمائندګي به مفتی محمود کوي رحمت الله علیه وکالت د ختم نبوت په اسمبلی او په پارلیمنت کې مفتی محمود رحمت الله علیه کوي ما ته یو سعادت دا میلاو شو اسمبلی اجلاس شروع شو اجلاس دوران کې مرزا ناصر راضي د قادیانانو لوی مشر لوی لیډر لوی وکیل د زمانه لوی نماینده هغه اسمبلی کې راځي او ځان سره پند کتابونه اشتهارات راوړي او کینی موږ ناست یو او مرزا ناصر د سپیکر صاحب نه اجازت غواړي چې سپیکر صاحب ما ته اجازت راکړي او څو خبرې کوم او چې مرزا ناصر پاسېد ناشنا تقریر وکړو دغه وخت کې مونږ تحریک جمع کړی دی چې قادیانې مرزایان دا د غیر مسلم اقلیت قرار شي دی ځان ته په پاکستان کې مسلمان نه وای د پاکستان آئین دی ته مسلمان نه وای د مسلمان په حیثیت باندې د اوټ استعمال نه کوي د مسلمان په حیث باندې د پارلیمنت د ممبرۍ د ادریدو اهلیت نه لري دا خبره شروع ده مرزا ناصر پاسېد داسې فصیح بلیغ تقریر وکړو او سوی وی سپیکر صاحب د علماء مونږ ته کافر ویلي دي دا پوسټر دا د دیوبندیانو فتوا ده د بریلیانو خلاف چې دیوبندیان وی بریلیان کافر دي دا بل پوسټر بریلیان وی دیوبندیان کافر دا بل پوسټر دیوبندیان وی شیعاګان کافر دا بل پوسټر شیعاګان وی دیوبندیان کافر دا بل پوسټر دیوبندیان وی اهل حدیث کافر دا بل پوسټر اهل حدیث لګي دیوبندی کافر دا خود دی مولیانو کار دقه دی چې دا پلان کې کافر او پلان کې کافر او پلان کې کافر او پلان کې کافر دا ردی پوسټر دا ردی کتابونه چې دی یو بل ته کافر وای د دې خو کار دی دی خو خلک کم مسلمانای اسلام نو خپل ډیر کوي اسلام در غختل د دوی نشتا اسلام نو خپل د دوی عادت دی دا خو ټول یو بل باندې کفر فتوی دي نو سپیکر صاحب دوی مونږ تم کافر وای نو دا خو کفر د دوی او عادت جوړ شوی دی نو مهرباني وکړه د دې فتوا له اهمیت مور کوا د دې فتوا ته سنجیده سوچ باندې مګورا د دې فتوی او دا بل خارج کړي سملې دا د ټیبل نه لړکا دا خو دې کار دی خوب کې فرق کې کافر او پوی خم پلان کې کافر یو تا کافر بلبل تا کافر دې فتوی له اعتبار ورکې وې داسې تقریر وکړي چې اسمبلی کې وکیلان هم حیران شو او زمونږ چې کوم علما هم حیران شو او د ټولو سترګې په مفتی محمود وي چې دی به څه وایي زم حیران یم چې جواب څه ورکړم نماینده زوم پاسېدم سپیکر صاحب نه مې اجازت وغوښت ما وی سپیکر صاحب دا مرزا ټیک وی ناصر بالکل ما فتوا لګوله په بریلیانو چې بریلیان کافر دي ولې به پې ولګوله په دې وجه مې ولګوله چې دې قبرونو ته سجدې کوي او دا صاحب قبر په خپلو امورو کې متصرف ګڼي او دې قبر والا تدې دا اختیار مني چې دې مالا فایده هم راکولی شي ما ته نقصان هم رسولی شي ما نه نقصان هم دفع کولی شي غیر الله الله سره شریک کوي د غیر الله په نوم نظر و نیاز کوي دې وجې نه زموږ علماو د دې خلاف فتوا ولګوله چې دا کافر دي د دې علما را پاسېدل دا خبره غور سره وره ګوره دا نن هم دا شی شروع دی په سکول کالج کې دا خبره شروع ده چې دا مړه کفر خو ستاسو عادت دی فتوا خو ستاسو عادت ده بریلیان را پاسېدل هغې وی چې او تاسو په موږ فتوا لګولې ده تاسو په غلطه یې موږ خو قبرونو سجدو والا نه یو مونږ خو د غیر الله نظر و نیاز والا نه یو غلط وایه تاسو
دا کارونه ممکن نشته او که زمونږ بعضې جاهلان او ناپوهه کوي نو کوي به خو مونږ علما کم از کم د دې نه براعت کوو نه مونږ چاته ویلي چې قبرونو ته سجدې ولګوئ نه مو دا چاته ویلي دي چې د قبرونو نه غوښتنې وکړئ صاحب القبر نه مو دا چاته ویلي دي چې مونږ دا غیر الله په نوم نظر و نیاز کوئ مونږ فتوا ورکړې وه هغوی انکار وکړه چې دا کار مونږ نه کوو د کمې وجې نه چې مونږ فتوا ورکړې وه هغوی د هغې وجوهو نه انکار وکړو مونږ خپله فتوا واپس واخیسته وجوه د کفر نشته بریلیانو په دیوبندیانو باندې په کفر فتوا ورکړه چې دوی خو رسول الله مبارک یو عام انسان ګڼي دوی خو درود شریف نه انکار کوي دوی خو د پیغمبر حیثیت د عام انسان سره برابري لہذا چې څوک د پیغمبر حیثیت عام انسان غوندې ګڼي درود نه څوک انکار کوي کافر دی دیوبندي کافر مونږ پاسېدو چې صاحب غلط وایي مونږ خو رسول الله مبارک عام انسان نه ګڼو مونږ خو سید الانبیاء والمرسلین ګڼو مونږ خو اشرف الانبیاء والمرسلین ګڼو مونږ خو عام انسان نه ګڼو مونږ خو هغه وایو چې بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر خدای مه ګڼه بېشکه چې بنده دی نور کل واړه صفات دي پر اختیار د خدا منم او درود ته به زه څنګه انکار وکړم صاحب زه خو مانځه کې درود ویم زه خو په منبر خلکو ته درود ښیم هغه چې په ما د څه وجې نه د کفر فتوا لګولې وه د هغې وجوه الکفر نه ما انکار وکړه چې داسې ما کې نشته معافي او که څه کشران کشه کړپه کوي دا د هغوی خپل کار دی هغوی خپله فتوا واپس واخیسته بریلي خلاف ما فتوا واپس واخیسته ځکه وجوه الکفر نه هغوی انکار وکړه او د بریلي چې په ما د کفر فتوا لګولې وه هغې وجوه الکفر نه ما انکار وکړه ما خپله فتوا واخیسته میرزا ناصر ته مونږ بلکل کافر ویلي دي قادیانانو ته کافر ویلي دي څه وجې نه ویلي دي دې وجې نه چې زه یم د رسول الله مبارک نه پس د بل پیغمبر راتلی شي نه رسول د شته او که چا دا ووی چې فلانکي د پیغمبر مبارک نه پس رسول الله مبارک نه پس نبی دی کافر دی دا فتوا مو ولګوله دې دې د دې وجوه الکفر نه انکار وکړي سبحان الله دې انکار وکړي چې زه خو د رسول الله مبارک محمد مصطفی نه پس بل پیغمبر نه بنم دې انکار وکړي چې رسول الله مبارک خاتم النبیین دی او د مرزایت د عقیدې نه دې انکار وکړي وجوه الکفر چې کوم بیانوم هغې نه دې انکار وکړي زه خپله فتوا واپس هلم دا زما روډه دی تسلیم لیکي دا خبره چې کوم وجوه د کفر په مونږ دي هغې نه انکار او مرزا غلام محمد پیغمبر نه دی دا کافر دی دا مرتد دی او چې څوک هم هغه ته نبي وایي هغه کافر دی مرتد دی دیوبندیان علما چې کوم الزام لګوي مونږ هغې کې نه یو نن راځه راته رغاړو زه زما رورې دوی هغه نه مني دی په خپله خبره ټینګ ولاړ دي بریلي خو ووی چې نه زه دا شی نه کوم دیوبندي خو ووی چې نه د پیغمبر غټ احترام کوم دې دې به هغه خبرې نه انکار وکړي چې کوم وجوه الکفر دي او یا دې ثابته کړي دا وجوه الکفر نه دي دو خبرې اجنګ مفتي صاحب ما وګټه اجنګ مې وګټه ما بیا وی چې الله درس حدیث ته را پاسولم سملې کې د کېنولم ما خو جړل چې طالبانو میان نه روچت شم او د ښځو میاس کې کېناستم او د فتوا بازۍ نه روچت کړم سملې کې الله شکر هغې نه توچت کړم دیله چې د پیغمبر ناموس مې وګټل مفتی صاحب دا خبره کوله چې زه د عطا الله شاه بخاري رحمت الله علیه نه لوی شخصیت نه زه د انور شاه کشمیری رحمت الله علیه نه لوی شخصیت نه زه د علامه جالندري صاحب نه لوی شخصیت نه هغوی تحریکو چلاو هغوی خلک په سړکونو راویستل هغوی قربانۍ ورکړې 10,000 کسان د
د رسول الله مبارک په ناموس شهیدان شو. لیکن خبره لگا غور سره وره 10,000 کسان د رسول الله مبارک په ناموس شهیدان شو. لیکن د قادیانیت مسله په آئین کې جو کا تو اس فرق پرې نه و، اس فرق پرې نه و. ولې هغه سره د بار طاقت او د پارلیمنت دنه طاقت وسره نو. ما دا تحریک روچت کو امی پشا ولاړو، ما دا تحریک روچت کو اغویرانه یخکلم، ما دا تحریک روچت کو دا غوی سپیو ما سره دنم قوت و بارم یاو ما شمم زخمی نشو، مقصد کے کامیاب شم او قادیانے میں مکمل اول ناخر پورے غیر مسلم اقلیت و کافر قرار کا. خلق وی مولا اسمبلی لسلزی سلزی ما خو تحریک چلولې زما مشرانو په زرګاو خلک شهیدان شو، خلکو ګټې قربانۍ ورکړې، خو دغه یو مولا چې په اسمبلی کې موجود و هغه کارنامه یې وکړه چې زما سر یې وګټه، زما پټکي یې وګټه، زما دین یې وګټه، زما اسلام یې وګټه. هغه څوک هغه سرخیل د علمای دیوبند، هغه د علماو نماینده حضرت مفتی محمود رحمت الله علیه. سیاسی وابستگی و سیاسی خبرونه په تیر شوی الیکشن کې بعض علماء مخالفت کړي د علماء د اسمبلی دتلو او خلکو ته به کولا وې چې مولا ته اسمبلی څه ضرورت ده، دا اسلام آباد ته دي، دا علماء اسلام آباد غواړي، دا علماء اسمبلی غواړي، دا اسلام آباد غواړي، دا موټر غواړي، دا جیپ غواړي، دا کرسی غواړي، دا څه ضرورت دی د علماو اسمبلی ته دتلو. ما هغه وخت سره اعلان کړی سم ویب زه مولا صاحب نن په سینټ کې د رسول الله مبارک د ناموس د خطرې بل پیش شوی دی. تاسو ته پته شته نن سینټ کونسل کې ستاد موجوده حکومت یو بل پیش کړی دی کې څه دي؟ هغه کې دا دي چې که چا د پیغمبر د ناموس خلاف ورزي وکړه، هڅه وکړه او دا یو سړی لاړ د هغه خلاف عدالت ته چې دا سړی کافر دی، د رسول الله مبارک ناموس ته تیری والے دی، نو که دا کیس وګټه خو ډېره ښه ده، هغه سړی به پانسي کېږي ولې د پیغمبر ناموس ته تیری والے دی. خو که دا کیس د په عدالت کې ثابت نه کړی شو مودعي به پانسي کېږي. تاسو ودی ستا پلار ستا مخ کې مړ شو، تا نن پورې هغه پلار په عدالت کې وګټه ثابت دی که نه؟ ستا د جیب نه غلا وشوه، غل دې رنګې هات گرفتار کو جج له دې بوته، رښتیا ووایه تا خپل کیس تر ننه پورې ګټلی دی، تا ثابت کړی دی؟ ستا نه کور نیولی شوی دی، ستا نه پټي نیولی شوی دی، ستا نه جایداد نیولی شوی دی، عدالت کې کیس چلیږي، نیکه کیس شروع کړی دی نو وسیله هغه نه رسېدلی، عدالت کې به ثابتۍ څوک او عدالت ته چې د امریکې او د برطانیې یو ټیلیفون راشي چې ګورې نه، نو زه به وایم چې وروره د خو د پیغمبر د ناموس هڅه کړې دی خو عدالت ته پرې نشم تللی. ولې که عدالت ته ځم نو دا کیس خو زه په عدالت کې نشم ثابتولی، نو ما ته سزای موت دی، نو کار مې سره چې عدالت ته ځم او که بار د هغه خلاف ایکشن اخلم نو بیا به زما حال د هغې خلکو په شانتي چې ستاسو مردان کې نن په هغې باندې فایرونه درج دي، نو بار هم ایکشن نشم اخیستی، عدالت ته هم نشم تللی، نو خدای پیشه رسول یې پیشه او د هغه زولی پیشه. نن دا کیس ټیبل دی په سینټ کې، خو چې کیس سین ټیبل شو په سینټ کې نو د ختم نبوت کارکنانو ځای په دې چغې کړې، میدان ته ووتل چې نه منو نه منو نه منو، نو هغې په فلحال لا خپې ښودې ده. ای مولا چې تا وې چې اسمبلی ته د علماو د تلو څه ضرورت دی، نن چې په اسمبلی کې د پیغمبر په ناموس څومره حملې کېږي، چورلټ پکې سته ایسته ده ایسته ده ویسته ده.
मुफ्ती साहब लाल मदीने शरीफे था डॉक्टर शेर अली शाह साहब रहमहुल्लाह फरमाई दा हغه وختو چې په سملې کې د رسول الله مبارک عزت تو غټل شو مونږ ډېر خوشاله شو مفتی صاحب استقبال مو کو مفتی صاحب راغې سلام یې وکړ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لک ساده درې بیا د حضرت ابوبکر صدیق سلام د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سلام باروت چې وته واپس باب السلام لراغه بیا وردن نشو مو مفتی صاحب تاسو خو یو ځل سلام وکړ بیا ورده وی هغه ما خپل سلام وکړ مسنون رالم رسول الله مبارک تا اوس دوباره بل سلام وردم حضرت سلام ورده الله اکبر ستا مقدمه داخله کړهوي ستا نمائندگی داخله کوي سلام ورده دل ورزم چې اوس رسول الله مبارک ته خوش خبری اورما کدا الله رسوله د پاکستان مسلمان ستانه مسګټلې مبارک دي شه خپل سلام وختي پیش کرالم د پاکستان استاد غلامان او استاد عاشقان سلام عرض کا او خوش خبری درکوم چې په پارلیمنت کې نن د پاکستان عوام او علما او استاد ناموس ګټلې دي زمارونو یاد وساته یو باغ یو زمیدار او کړو پاغه مهنتو کې خواري پیو کې او بخوری او کی او دا باغ کامیاب شي او بیا سوک راضی هغه باغ را لتالان کوي زبسکوما چې هغه بوام ک بنوا ټپو ساز راضی زما د باغ میوه خوري ټکار غال راضی زما باغ خرابای رورا ټیم خو بخا مخا ډنګو کې ټپو سو تختی خطنا خص په ګولې دا دم کوم چې قارغو تختی دا چې تاسو په کوم مقصد نه راغونه دا باغچه د رسول الله مبارک د صحابه په وینو سیراب ده دا د تابعین او تر اوسه پورې د مسلمانانو په وینو دا باغچه سیراب ده تپوس برازي او زبغلی ورته ناشته ما مفتی محمود باغچه لګولې د تپوس برازي ورته غلې ناشتم یاد دی ولري د پیغمبر د ناموس دشمنان چې مونږ بنگړي نه دی چولې زمونږ لاسونو کې بنگړي نشتا دا یاد وساته مونږ پټ مونږ بنگړي نه چولې زمونږ په سرونو دا پټکې مونږ کفن په سر کړی دی ماشاءالله کفن مونږ ځان سره ګرځو کفن ځان سره ګرځو او د رسول الله مبارک د ناموسنا اهل پارلیمنت ته موجوده حکومت ته او د هغې تالي سټو ته ستاسو په وساطت اعلان کوم چې خدای لپاره د رسول الله مبارک د ناموس ته حتی که نه قلار شئ او که قلار نه شوې نو ستاسو به هغه انجامي چې ستاسو لاش به م انشاءالله پاکستان کې الله نه پرېږدي زمارو خلاصه دا ده تاسو ته مبارکباد دی زه خو مې ډېرې زیاتې خبرې غوښتې بابا جی صاحب دامت برکاتهم تشریف فرما دی چونکې زما هلته دارالروح حقانیه کې دی نه پس پیرډ دی هغې له اراده مې لرله دا هم بیا ادبي وکړله خو ستاسو په دې دومره لوی اجتماع تاسو ته هم شکریه ادا کوم او ځان بالکل تیار او تابعدار ساتئ د ژبې اواز الحمدلله زمونږ شته د لوډ سپیکر اواز زمونږ شته او که زمونږ په اسمبلی کې 15 کسه دی او که شپږ دی او که اته دي خو غم یې مه کوئ انشاءالله یو قسم چې په اسمبلی کې زمونږ موجود دي نو د اسمبلی د حال نه به خبرېږي زمونږ نمایندګي به کوي رسول الله مبارک ته الله تاج ورپسر کړی دی رسول الله مبارک ته حضرت جبریل تاج پسر کړی دی دا لغړ هغه تاج نشي کوزولی انشاءالله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. نعرہ تکبیر